بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها. ابن عمر صاحب څه د دې بار قسمه منګرونه قتل کولو په کور کې شروع وتا حتى حدث ابو لبابه البدري چې کله ابو لبابه صاحب ته دا خبرو خیله چې ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت. آپ علیہ السلام منع کړی د چې د کور ولا منګرونه ما مړ کې جنان منه منګور د کور ولا ځکه ما قتل کې دي کې ځنه جنات وي پریون وي فامسك عنها دا بیا ونه ودرې د لبه نه مړ کولو نو کور کې منګور رو تلوار بن سړی دروري غاګ وکي کنه ک جن وي ځان ته شاده شي وته وای انا بد نه کیږي بس به قتل کې. ابي قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن الشهاب قال حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زن انصار حضرات دی پیغمبر علیہ السلام نے اجازت وخت فقالوا تي اذن لنا مت اجازت رکا پل نترك لابن اختنا عباس فداءه چې موږ د خپل خورایه عباس یې بل فدیه به پریږدو. عباس رضی الله عنه دا خودی انصار حضرات خورایه نه جوړیږي چې خورایه جوړ شي کنه خودی دی ولکما څوګوا دادا او عبد المطلب دی هغه ولکما مور و یعنی یو مغادی دول خپل جوړی د لمغه دی وجنه د مو خورایه ده خورایه خو نږدې نه وړر لري قال چې والله لا تذرون منه درهم یو درهم باور کې نه پرېګه دی په دی ولدا بټول وروړي وګوره تریو خو بیا ته پیغمبر سند سي خبره کې سناب دو پورا کرا شای بروړي ځکه دي چې قانون خبره قانون کې هر سړی پر اداي ده دوستانه کې بیا ځون ته خبري دوستانه په خپل ځای قانون په خپل ځای. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد بن عبد الله بن عدي عن المقداد بن الاسود وقال حدثني اسحاق قال حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي ليس عبيد الجندعي قبيله جندا قبيله طرف ته منسوب ده ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبروا ان المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهره دادي بني زهره قبيله سره دوست وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بدر کسونو کې شریکو. اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم دی پیغمبر علیہ السلام ته تاسو کوی ارایت متداوخه ان لقيت رجلا من الكفار ككافر کې یو سړی سره مخ مثلا فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ایمولس توري سروي بیا کاټی کړه ثم لاذ مني بشجره بمونه پټشي ونی خوته لازمانه پټیدل اخر کې موتره گیر شي څنګه وربني تور سره جکا کا داري کې لا اله الا محمد رسول الله فقال بدسي چې اسلمت لله مو اسلام وروړي اقتله يا رسول الله بي قتل بعد ان قالها چې کلمه يلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قتل كوايما فقال غل يا رسول الله قطع احدى يديه بل داش لو سر د کټ کړه دیو ثم قال ذلك بعد ما قطع لوس کټ کولنه بعد به متکلمی ای فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله پیغمبر سم تبعی چې قاتل نه کې پین قتلته کتو تو دی آلات کی قاتل کړلو دا خو مسلمان شو فانه بمنزلتك قبل ان تقتله فانه بمنزلتك قبل ان تقتله قتل کول نه مخکې د تو درجه کې شولو تو څنګه مسلمان هغه مسلمان شه د مسلمان قتل کوي وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال او هغه دی تو پښون ته به هغه پښون شي د کلمې لنه مخکې هغه سمخ کې کلمانی له کافر وکنه ستې وسکات لګي د سیوای ستو شو کړلو جرم دوا کړلو ګناه کبیره ده ایمو مزاق کی ګناه کبیره سره سره کپیری کې نه خدا شد زجر تنبیه د پر پیغمبر سم د خبره کړی صد سیوای لکته د ماغه په شون دي شولې. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جنگ کې پیغمبر سميلیو مې اندر من سما صنع ابو جهل چوک وګور چې ابو جهل سہالات کې د سکه سنکه فانطلق ابن مسعود سی اور پس یو ګرځي د پوجده د سیالات کی ومندل ساخيري سو وغيرها حالات کی مشکل کی بیا غنا بعد ویل شو قد ضرب ابن افرا ولا دو زمن حتى برد تر دې سو ورقتل شو فقال تيلو يا مرشو نو اخر کی انت ابو جهل قال ابن علي قال سليمان هكذا قال انس قال انت ابو جهل ابو جهل
قال به شي وهل فوق رجل آیا هغه نه پوسه کاس کیدل شي کاسه قتلتمو چې تاسو قتل کړی مونه باندې کاس نشو زم قتل کړی. قال سليمان رات کې د سره غلی او قال د سویل شي قتله قومه قوم قتل کړي هغه نه غاټ کاس نشته. قال وقال ابو مجلس قال ابو جهل فلو غیر اکار قتلني کدی کاشتکار نه لو بل چو قتل کړه بیا به خانه وارته کنه اکار منه کاشتکار کوم خال پټی څه کری اځ خیدا سړی نه قتل کړه څه پټی کری کنه زه خدي خپل کوم لو سماړې پرونه کوي.